څومره فائدہ غي ماشوم ته ورکوي په دې ټولو به خبرې اترې کوو زموږ سره به ډاکټران صاحب راځي دوانه بالکل دا مهال مر سره ډاکټر نواز ناصر صاحب ملګری سوي دي د سکایپ د لارې هم د امریکا کې د مهال فلوریدا ریاست کې د تاسو خبرونه کیر کلی وایو ستړي مسي ډاکټر صاحب په خیر ستړي مشه السلام علیکم کلثوم خوري او نګین خوري تاسو دواړه ستړي مسي ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو هر وخت خبرونه کې سموږ اوریدونکو او کتونکو لپاره وخت را باسي او د کرونا وبا په حق لا چې کله هم د کرونا وبا راغله د مخته نو تاسو خبرونه کې را سره راځي تاسو خمننه کوو خو ډاکټر صاحب اول خو لکه چې کرونا رااله باغه می سر خپل خلاصو بیا ټول اوریدونکو سر چې په خلاصې دی بیا یو قسم بیا بل قسم اوس دا نوې قسم اومیکرون دا څه دی کوم خور لکه څنګه چې تا خبر وکړه شخو به دغه واسه موږ نن د کرونا د وبا سنن خلاص وای او په ول موضوع باندې راغدلې لیکن دا سه معلومیږي چې خبره دغه سینه ده دا به وی لکه اوس دا نوې ویریانت ښکارا شوی دی اومیکرون ویریانت سي دي زبلشتا ته په ویریانت کې لږ د دې وضاحت وکم ډیر خلک په دې کې سپي د کرونا او راغله اوس بیا دا راځي نو دا لکه موږ شورته ویل سي اول ویو دی دویم دی دا تقریبا پنځم ویو دی ویریانت د انسان په بدن کې دا وایرس وی زموږ د پموش کې دا وایرس تا ډیر خلک چې دی میلیونز اف خلک تاسو سره سټاتستکس موجود دي هغه انفیکټډ سی وي دي دا په وینې کې دا ګرځي او هغه خلک چې کوم ایمونو کمپرمایز دي هغه داسې ډیزیزز دي چې هغه ستا ایمیون سیستم در کمزوري کوي لکه کینسر شو لکه د غلنګ نور ایمیون ډیزیزز دي هغه قوت مدافعت چې د کوم خلکو کم دی دا هغه په وینې کې دا وایرس ګرځي او دا وایرس دا ټندنسي لري چې د ریپلیکیټ کیږي د دوه ګونه کیږي درې ګونه کیږي د تعداد او سایز زیات کیږي چې کوم وخت دا ټندنسي زیات سي خاص کر په داسې خلکو چې هغه ویکسینیټډ نه دي په داسې خلکو چې هغه بیمار دي او دا خلکو قوت مدافعت کمزوري چې دای بدلیش ل بدل ریپلیکیټ کیږي یا ډبل کیږي لغه سره دای رنگ هم بدلی هغه ته میوټیشن یې رنگ بدلیدنه سره دته هغه لوجه دی یو نوې ویریانت ورته ول کیږي لہذا دغه وایرس بیا ځان بدل کی مننه دا ویایي ریسرچرز ویایي سټډیز یې کړي دي چې دا ویریانټس دي د دې میوټیشن تر ټولو زیات سی وي دي د په اثر کې د په د سپایک پروتین سی ورته د بال رنګ شي که تاسو په ټلویزیون باندې لیدلې د سپایک پروتین یې کوم څه دا وایرس دی د دغه کوم انفیکټیو دغه سي په دې کې تبدیلی راغله د 50 واري په 50 واري کې د تبدیلی کې د سپایک پروتین 2 واري بدل شوی دی دای څه څونه زیات بدلیږي هغه نه د ویکسین سیمرو تاسو لګو د پہچان د پاراګرانیږي چې پہچان ګران څو خپل دشمن ته پیژنې نه تب اٹیک څنګه پکې تخت وی ویریانت نو ډاکټر صاحب دا چې تاسو وایي چې دا پنځم ویو دی یا چې کدا وایي چې نور قسمونه راغلي او ډلټا یا بیا یو کې ویریانت دا وسنۍ چې دی دا اومیکرون آیا دا د غوي څخه زیات خطرناک دی اوس دا اوس لکه څنګه ته خبره کې دا خو اول ورسې دا ډیټیکټ شوی دی په ساوث افریقا کې ډیټیکټ شوی دی او د نومبر په اول هفته د نومبر په 1 او 15 تاریخ باندې دا ریپورت کړی دی د دې سټډي او ریسرچ او تر اوسه پورې چې دا میاس کېږي د معلومات راغلي دي چې دا هایلی ترانسمیسیبل دی لہذا د دې ترانسمیشن یا د دې تګ یو سړی سبل سړی ته تر دا نورو وایرسو کوم چې ډلټا او یا الفا او یا ګاما تر هغه زیات دی دای په تیزی سره له یو ځای سبل ځای ته ځي له یو ملک سره بل ملک ته ځي له یو شهر سره بل شهر ته ځي د دې پهلاو زیات دی او په مته خبره ده چې دای په سیویریټی کې یا په ناجوړی کې یا په تکلیف کې اثرات فل حال ډیر کم روان او د دې ذریعہ هم د نورو ویریانت څخه بیل ده کنه هم د تیرو چې کوم قسمونه په هغه ډول لګږي لکه د ساسخه یا ماسک ضروری وي څنګه لګږي دغه د دې تقریبا هغه
د دې څخه کوم ټرانسمیشن دی یا لګیدل څه تور ته دا هغه ډول دی د سپا د اکستوسا د کفسا د یو بل نسبت سره د لاسو په ذریعه او د ټچ کېدل په ذریعه د نزدېکت په ذریعه بالکل هغه ذرایع دي لکم ذرایع چې د مخکې ویریانټ ډاکټر نواز ناصر صاحب د تاسو د نوړنی چې لکه دا مرض دا چې کوم دا نوې قسم د اومیکرون دا ډېر په چټکۍ سره خوريږي خود دې چې کوم ناروغتیا د لګي هغه بیماری هغه د سخت نه ده لکه مایلډ سیمټمز خلک خولې دي چې لکه داسې ډیر زیات سخت نه دي ناروغه شوي د دې نوې ویریانټ نه نو تاسو به هم لګ زمونږ لیدونکو ته دا واضح کوي چې د دې علامات کیسه سدي بده نوې د اومیکرون چې کوم راغلي دي کوم علامات دي چې بیا د دې سره دا او پیژندل شي چې دا یو تن چې نه هم د اومیکرون ویریانټ یا د نوې قسم ښکار شوی دی د دې سکم دغه دی په هغه کې دونه زیاته تبدیلی نه راغله لکه څنګه چې ما تاسو ولې دا نوې ویریانټ دی او په دې باندې ریسرچر سدي د سټډي والا چې ډېر فکرمن دي ولی معلومات اوس را روان دي ډیولپینګ ستوري نن هم راغله نن هم د امریکای صدر جو بایدن تقریر وکي په دې متعلق او د غرنګ د سی ډي سي او په پاکستان کې ان سی او سی والا سدي په ډیلی بیسس باندې خپل ګایډلاینز نشر کوي او خلکو ته معلومات ورکوي د سکم سیمټمز دي یا اثرات دي د ناروغي سکم دي هغه مینلی هغه ریسپیریټری سیمټمز دي چې د اول چې د ستا پیپړی چې د مشخص دي هغه متاثر کوي کاف دي شارټنس اف برث ورته یي د ساه تکلیف سي دي او نزله زکام رنګ سیمټمز کېدلای شي او بدن درد پټو درد کېدلای شي او هغه را بعد یو فټیګ ستړیا سي دا هغه ډیر زیات وي او خوب ورزي او کار او دغه زړه نه کیږي لکه مس اکټیویټیز د مخ کې کوله دا تر اوسه پوری اثرات او معلومات راغلي او هغه تنان چې وکسین سوي ځانونه د کووډ چې کوم د کووډ ذات چې کوم وکسینونه وي هغه تر لاسه کړی وي هغه ته ستونزه یا مشکلات یا د اثرات ور باندې زیات وي ک نه کمی به پکې وي د دې دا ډېر اهم سوال دی او نن چې کوم اوس د مارچ چې کوم 13 مارچ وو یا 13 کال د 2020 اولنی کال دغه سی وو موږ اوس په مختلفه دنیا کې په مختلفه ایرا کې یو الته المشترک معلومات نه ول الته لمر ویپنز نه ول ارسنلز نه ول ویکسینز نه ول دوايان نه ول بالکل داسې واجبه کې سره روانه سي خلکو سر نه خلاصېدلې الله تعالی کرم دی د خدای فضل دی نن موږ په ډیفرنٹ پوزیشن کې زموږ سره ویکسینز هم ستا زموږ سره ویکسینز په مختلف قسمو کې دي په مختلف ډوزز کې دي او په وافر مقدار سره اویلیبل دي او په ډیر ګڼ شمېر تعداد کې په پاکستان کې هم لګیدلې دي دلته په امریکا کې هم لګیدلې دي لہذا د دې ویکسین سدي د دې تاسو کوم سوال دي زپاغه درځم د دې اثر سدي هغه بالکل دا ثابت شوی دی کوم خلکو چې ویکسین لګولې دي اول ډوز دویم ډوز د هغه ته کورونا سدي بیا هم هغه خلکو ته هم سوي چاته ویکسین لګیدلې دي لیکن فرق دا ریسرچرز شوولې دي چې چاته ویکسین لګیدلې دي د هغه بیماری په کور کې تیریږي هغه ته د مایلډ سیمټمز موږ ورته یا د سات ټوخی وي تبه وي د پټو درد وي لکه یو عام د زکام رنګ ست زکام د سړی تیز بدر ورځي آرام کې بیا ټیکسي لیکن چې چاته ویکسین نه لګیدلې هغه ته کورونا سی وی دی په داتیر یو نیم 2 کالو کې هغه هسپتالو ته تللی دي هغه په اکسیجن باندې راغلي دي هغه په ماسک باندې راغلي دي هغه په وینټیلیټر باندې راغلي دي خدای نه خواسته هغه اموات هم سی وی دي نو ډیر میجر او ډیر لوی فرق دی کوم کسانو ویکسین لګولې دي او کوم کسانو ویکسین نه دی لګولې نه د ویکسین خبره کیږي نو د بوستر شاټ ته به هم راشو ډاکټر نواز ناصر صاحب اوس چې دنو په امریکا کې هم خلک ته دا وینا شوې ده ډاکټر انټونی فاوچي هم په مخ باندې وایي چې لکه دا بوستر شاټ لدی باید خلک لاړ شي او خلک لګوي هم خو
شمیرې کم ده خو خلک روان دي چې بوستر شاټ ولګي. اوس په پاکستان کې هم دا خبر پرون راغلی چې دا نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر یا NCOC د ادارې چې د نو هم وایي چې د 13 کالونو تر بره چې کم عمر لرونکي خلک دي هغه د ویکسین بوستر ډوز یا دریم خوراک چې دینو هغه دی ولګي. که تاسو د بوستر په اړه هم زموږ اوریدونکو لیدونکو ته وایي چې لکه دا سمره د دې وایرس پر ضد کار کوي او سمره مهمه ده چې دا دریم یا بوستر شاټ چې دینو دا هم ولګول شي. بوستر شاټ سے دی وایرس ویکسین سے کم دی لکه څنګه چې ماول ویل د دې اول واري ولګي فرست ډوز وی بیا باغ کې موږ ګیپ ورکو د سیکنډ ډوز تقریبا ایوریج دی د 28 ورځې بعد د سیکنډ د دویم ډوز لګی شي. نو اوس د اومیکرون چې کوم راغی د دې په سچويشن کې دغه دی وګړل سول چې کم موږ اول او دویم ډوز لګولې دي کم چې د هغه په وجه سره موږ په بدن کې انټي باډیز ډیولپ شوي دي. انټي باډیز هغه شی دي چې ستاسو په بدن کې د وایرس خلاف چې کم جنگ کوي یا د ځان دغه دفاع کوي هغه ستا بچاو کوي هغه تعداد له وخت سره کم شوی دي. آزاد دریم ډوز کم چې بوستر ډوز ورته یي د هغه کار دغه دی چې هغه ستا ایمونټي ستا قوت مدافعت ستا په وینې کې چې کوم انټي باډیز دي چې هغه جنگ کوي فایټ کوي د وایرس خلاف هغه زیاتوي. نو هغه تقریبا داسې ویل کیږي ولې مختلف ویکسینز دي هغه به ډیفرنٹ ریسپانسز هم راغلي دي. د موډرنا ویکسین چې کوم د انټي باډي ریسپانس جلاش کار سوی دي د فایزر غجلا دي په پاکستان کې ساینوفارم لګیږي جلا دي. اوس دا ویل سوي دي زه دا یو خبر له خپل ناظرینو سره شریکوم چې دا ساینوفارم تقریبا په پاکستان کې برګن شپر لګیدلې دي د دې چې کوم انټي باډیز دي هغه تقریبا د دې دوه ډوز بعد ډیر زیات افیکټیو نه دي د اومیکرون خلاف. لہذا سټرونګلی دوی دا سټریس کوي چې تاسو بوستر ولګوي او په پاکستان کې دا ریکمنډیشن راغلي دي چې هغه سره اویلیبل هم دي موجود هم دي د فایزر بوستر ولګوي. دا انټي ریسپانس زیات دی. شا ډاکټر صاحب کده کرونا چې ذات کم ویکسینونه دي زه لکه خپل ذاتی تجربه یا ایکسپیرینس کوم چې پاکستان ته بکله هم چولار سي دي ځکه خامخا لږ انسان ناروغ سي خو یو سو میاشت مخکې چې زولاړم ماته هیڅ ناروغي نه و. آیا دا ویکسین یوازې د کرونا مخنیوي نه نور هم چې کومي یا کښې لکه ناروغیان وي هغه هم مخنیوي کوي؟ داسې مننه راغله دا یا داسې شان کتل سی وي دي په د مختلف دوه کال کې دا ویکسین هم شروع سی وي دي چې دا ریپورت سی وي دي خلکو ویلي دي چې کبي زما د الرجي سیمټمز دي هغه ټول کم شو. داسې خلک مو سم شام به ودیدل د یو ګولۍ د انټي الرجي ګولۍ به خړل زرټک په خړل یا بلوراتډین خړل هغه به اوس دا ما دا ویکسین لګولې دي زدا ګولۍ نه خرم ما به سنیزینګ کېدلې ما په سترګې اوش کې راتللې یا به بدن ټول خارش کولې ټول ختم شو. دغه سه مختلف ولې د انټي باډیز دي انټي باډیز دي هغه هر شی سي هغه ته ناروغي وي او شی انټیجن وي هغه ډیټیکټ کوي هغه اٹیک کوي چې دوی ریکګنایز کوي. نو دارنګ شي ستاسو هغه ستا د زکام اگینسټ هم کار وکي ستا د الرجي اگینسټ هم کار وکي او مخته به راوشي شاید د نورو بیماریانو د هم د دې دفاع کولای شي. او داسې ډاکټر نواز نرسي صاحب داسې خلک چې لکه د دې وایرس ښکار شوی دي بیرته د خښوي هم دي خو روسته د غینه د خکېدون روسته هم تر ډیر وخت پوري لکه د ډیرو میاشتو پوري د غي سنسه ناروغي په وجود کې لکه غوي لیدل چې غړ ډیولپ شوی یا بیرته لکه کومه د خزو خبرو کو ډیرو خزو وی چې د غوي به خطر ډیر زیات غورځيږي او لکه وی چې الموست داسې شو لکه چې مونږه گنجاني شو یختم مخ ډیر زیات غشو او وسره ډیر داسې شو چې ډیر زیات مزل به پخپو نشو کولای حساب پیرامات شو لکه نه وجود نه اکټیو او خلغه خو بیا هم نو آیا د کورونا وایرس یا او د نوې قسمونه هم کومه ذکر وکړو دا چې څوک د دې ښکار شي او بیرته ته هم شي د ډیر مودې د لپاره بیا هم د قشانتي د غوي په وجود کې سنه ساغوي نقصان پریدي د وایرس؟ بالکل دا مهم سوال دی د دې یو سټډي مال وستله
په هغه کې دا د دې ذکر شوی وو هغه سټډي ما خیال دی په ساوث افریقا کې سره اوس ملک ما سویر دی چې هغه دا ویلو چې دی تقریبا د 2000 نه زیات کوم سي پیشنټ وو هغه فالو کړل یا د لیپ امریکا کې مختلف سټیټو کې څنګه سټډي سره چې چاته کورونا وایرس سوی وو او هغه ته تقریبا هغه کورونا وایرس سیویرلی افیکټډ سکم انفیکټیویټي زیاته هغه هاسپټلایز شو د هغه ضرورت اکسیجن پیش شوی وو یا وینټیلیټر یا بل او بیا پر ریکورس ول لاغه ریکوري را بعد دا دوی ابزرو کې د یو کال لپاره 12 میاشتې دا مریضان دوی قتل شپږ میاشتې بعد رپورت پیش کی او 12 میاشتې بعد رپورت پیش کی د کوم کسو شپږ میاشتې رپورت سی هغه تر 12 میاشتې سی هغه بهتر وو 12 میاشتې بعد داخل وویل سی به اکثر خلک داسې اوس هغه ته شخص فټیګ او اول څه به ما کوم اکټیویټي په خوا کول اوس نه سم کولای ما کوم کار کاو خلکو جابونه پرې شول سو به هغه جاب سم اول کاو اوس نه سم کولای زما په پټو کې درد را روان دي لکه څنګه چې تاول خلکو د وشتانو خطر هغه رپورت کړی دي او خاص کر هغه مریضان کوم سي و اي ار ډي اس تتلدي اي ار ډي اس چې دی اډلټ ریسپیریټری سټرس سنډروم ورته وي ډبل نمونیا چې په عام الفاظ کوي او هغه لنګس یا ډبل نمونیا چې بل هغه بعد هغه چینجز راسي فایبروسیس ورته لنګس ډیر خراب سي دا هغه خلکو لایف لانګ یا لانګ ټرم تر اوسه پورې دا هغه سیمټمز نه دي یو سیمټمز خو وی سی وي چا غدوي د چا غيوي د چا ډیر وي ډیپند کی کمیونټي باندې ډاکټر صاحب تاسو د ډبل نمونیا خبره وکړاندې زموږ سره ورور خبرونه کې ملګری سوي و عمران ملنګ وای چې نن سبا ماشومان ډیر زیات ناجوړه کیږي یا ناروغه کیږي او ډاکټران ورته وای چې دا ډبل نمونیا ده نو آیا دا د کورونا سره تړاو خونه لري دي کې به یو زه هم شامل کوم ډاکټر نواز ناصر صاحب دا رپورت راغلی هم و یو سیړنه شو په پاکستان کې پاغه سیړنې تر مخه دا ویل شوی چې کورونا وایرس څخه په پاکستان کې د لویدیځ یا غربي هیوادونو په پرتله زیات ماشومان مړه شوي دي نو دا هم تاسو د ماشومان په اړه براته وایي چې د کلسوم دی پښتنې ته هم او چې دا کدار ماشومان د لپاره څومره وجون کې وایرس دی د ماشومانو لپاره هم دا ډیر کنسرنینګ دی ولی کیسز ډیر رپورټ شوي دي په ماشومانو کې او ډیث هم راغلي دي خو په کم لیول باندې په کم دغه باندې راغلي دي د دې وایرس دي کم اومیکرون پوس نه وي دي لیکن دا هغه مخکې کم وایرسز دي یا ډیلټا دي یا الفا دي هغه ویریانټ په ماشومانو کې ښکارا شوي دي او په دغه وجه باندې اوس کوم سي فایزر دا سټډي کوي چې آیا دا شپږ کالو او مخکې کوم ماشومان دي هغه ته وسدي ویکسینان چې دي ورکول شروع کیږي او 12 کال خو الریډي شروع شوی دي اوس دا دغه راولي او شپږ کالو چې ماشومان د دې وایرس د دغه ستونزو سره بچاو کی ولې په دې کې د دې اکثره سي کم ذهني معاملات یا ډیولپمنټل کیسې د ماشومانو یا د دې کم لرنینګ ابیلیټیز دي یا کم د دې نشونما د هغه افیکټ کوي او لکه کلسوم خورو ویلې ډبل نمونیا سې دي تا یو نمونیا سوي هغه د ایچ انفلوئنزا له وجه سوي یا د پیرا انفلوئنزا سره کم پوکشنیانو کې زیات دي هغه باندې سپر امپوزد په هغه بالا باندې کووډ نمونیا وسی دا ته هم ډبل نمونیا وایي یا کله کله دا سی بي سي هغه وایرل انډیوس نمونیا وي بیا هغه سره بکټیریل سکم جراثیم دي دا هغه نمونیا وسی شنیان سي دي په مختلفو ایجو کې په مختلف ټایمینګ کې د سیزن په اعتبار سره د انفیکشن ته پرون یو د انفیکشنز کیږي ډاکټر صاحب تاسو د سیزنل بیماریانو په اړه هم کوو یاسته ځکه نن سبا اسی هم چې موسم بدلیږي نو ډېر ماشومان یا مشران یا هر څوک ډېر ناروغ وي نو د کرونا چې کوم نقش دي یا چې دا کم سیزنل بیماریان دي په دې کې به یو تن فرق څنګه کوي سي د چې ورته معلوم سي چې او باید بیا ټیسټ وکړي د کرونا اوس خو دغه اهم سوال دی ولی په دې کې ستا سیمټمز دي او یا څه کوم د دې حالات دي یا اثرات دي هغه رنګ دي د زکام رنګ سیمټمز دي لږ ډیفرنسیشن راځي
او هغه یو عام سړی دی هغه دغه نشي کولای د دې چې نه معلومه لہذا ټیسټینګ سي دا هغه ډیر ضروری دی ولی اوس ما دا کتلې د امریکای صدر جو بایدن تقریر کولای سي د 500 مليون هوم کټس پی سی آر ټیسټینګ سي دي دا هغه جوړ کېدل شروع کړی دي هغه په جنوري 1 باندې اویلیبل او موږ تاسو په ریکوست کوو به هغه کور ترازی او موږ خپل ټیسټینګ کوو کوم څه ضرورت کړو لہذا دا دونه اهم ده دا دومره ضروری ده چې تا دا نه سماته سیمټمز دي حالت په کور کې به ټیسټ کړي او بل د دې یو خبره زه درته کوم چې لکه موږ چې وای پاندیمیک اوس یو دغه شی هم په کې راغلی دی چې توینډامیک د دا ویلي چې کوم چې دا اومیکرون دی اومیکرون پلس ایچ انفلوئنزا کوم چې د فلو وایرس دی د زکام وایرس دی دا ډول هم سره یو ځای سی وي دي دا هم کېدل چې د دغه دوړو د یو ځای کېدنه صدا کم سي اوس د پافته کې 13 هفته سي په امریکا کې تقریبا 50 کیسونو کو 45 کیسونو ولس ورځ مخ کې نن مش په لکاو کې روان یو هغه دا وایي چې به د توینډامیک هم رول ادا کړی دی د دې دوړو جینوم سي کم دی د سیکوینسینګ سي دی هغه تقریبا یو رنګ سره ملاوي وي سره جمع سي وي دي لہذا په هغه کې فلو هم را روانه ده کورونا هم پکښه ده نو فلو ویکسین به هم لګو کورونا ویکسین به هم لګو او شي تاسو یو ورور پښتنه کړي او ډاکټر صاحب خو زموږ چې دا پیغامونه کله کله تاسو وګورئ نو ډیر به ورته خاندې او بیا به لږ ډیر ورته جاړي هم چې موږ څه خبرې کوو او څومره ستونزه ده او دوی څنګه خبرې کوي خو یو ورور لیکلی و چې واکسین خو مو لګوي نو نور نو څه وکم نو هغه خبره چې او یو پکې لیکلی وای دوه خو میو لګول نور نه لګوم بس نو دا هغه پښتنه هم دا و چې واکسین ولګول سو د دې دوايانې نسته نور بلکه څنګه یو تن چې غواړي ځان وژغوري ماسک هم لګوي بل څه کوي سي دا اوله خبره خدا دې چې نن هم پروشش کال هم دا غتیر کال هم سمردا لاس پریمنزل ماسک لګول او یو بل سره فاصله ساتل دا وسم دغه اهم دي دغه افیکټیو دي لکه اوله وارث کرونا ښکار سوی په دې کې تبدیلی نه دراغله دا هغه دی ولاړ دی یو په دې سره خلاصو دویم خبر دا دی چې د ویکسین لګون سي دي هغه بالکل ضروری ده مورویل سي اول ډوز هم دي دویم هم دي او دریم سي کوم بوستر ډوز دي هغه زموږ ایمیونټي بوست کوي دا بوست په دوا وجه ورکوي چې تاسو طاقت درکې دا شی پورته کوي تاسو مدافعت زیاتوي لیکن په دې کې دریم شی اوس دا هم راغلي دي د دې بیا اوس یو جلا ټاپک دی اوس مونوکلونل انټي باډیز هغه یا یې به کوم وخت ستاسو د وایرس په شروعاتو کې خاص کر هغه خلک چې د عمر زیاتی یا د ایمونو کمپرمایزد وي یا د ډایابټیس وي د هارت ډیزیزز وي د زړه بيماري وي شوګر وي بلې هغه خلک کچيري د وایرس اثرات وي یا پی سی آر سي دی هغه ټیسټ پوزټیو راغلی نو دای دا هغه پی سی آر په اولو 15 ورځو کې ودته د مونوکلونل انټي باډیز ورسي دا دوايي چې دی وخوري دای به د کم سي او خاص کر هغه خلک چې ویکسین نه لګولې د هغه هسپتال له اکسیجن له وینټیلیټر له مرګ خدای بچاوي نو دا یو شی ستا دا اویلیبل دی بل یو شی لګیا دی اوس پروسه وینه دی FDA approved antiviral کوم دوايانې دي ګولې دي هغه هم دغه کیږي یو ریټانویر دی دغه دوايي په مارکیټ کې اویلیبل دي د ایچ آی وی خلاف اوسم خلک خوري یو بل دوا د فلوکسویر د کدا سه ماسوسنومیر دی دا هم په کې روانه دي شاید په نږدې هفتو کې FDA اپروف کی دا هم په اولو درو ورځې کې پړل کیږي او تا د کورونا
د تکلیف د بیماری څخه بچاو. ډېر خلک دا پوښتنه هم کوي ډاکټر نواز ناصر صاحب چې لکه څنګه چې دا یو میسج پکې هم راغلی او دا پیغام چې یاره ما خو دوه ولګول دریم نه لګوم او څنګه چې دا کلسوم هم وایي چې یو پکې لیکلی چې ویکسین خو ما ولګول اوس نور زه وکم خو ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې آیا تر کوم وخت پورې به مونږ دا ویکسین هم دغه شان لګوو لکه اول 2 ډوز وو بیا اوس بوستر راغی آیا داسې به وي چې کال په کال به دا ویکسین هم لګي لکه څنګه چې خلک د انفلوئنزا یا د فلو ویکسین لګي؟ دا د دې سوال به زه داسې وضاحت وکم چې کوم دا ویکسین څه دی په ویکسین کې د نن د دې سوال جواب ستا هغه د خرنګ دی چې څومره ډیر موږ ویکسین ولګو په تعداد سره مطلب نن سبا چې دی په پاکستان کې 50% کس چې دی هغه کوم الیجیبل کسان چې دی هغه ویکسین لګولې دي کدا موږ ورسو 80% یا 90% ده د دې دا مطلب دی چې موږ ته نوې وایرس کېدنه د هغه چانسز کمیدلې سي او کچیر وایرس په موږ په بدن کې نشونما نه کوي زیاتی جنا موږ ته نوې انفیکشن نه سي کېدلې بیا د نوې ویکسینانو شاید ضرورت کم سي او کچې موږ دا نو کو دا کم پروتوکول چې موږ ترا کړل سی وي دي هغه دغه بوستر ده هغه څلورم بوستر ده که ضرورت سو بیا به دا شی موږ په بدن کې خپل شکل بدلی زموږ په بدن کې بزیاتیږي بیا به نوې ویریانټس راځي هغه ته بیا بل نو مرکو ورنه پښتانه په خپل نو مرکو بیا نور ویکسینان لګیږي لہذا موږ سره ډیر تعلق لري دا شی یو اخري پوښتنه بل ډاکټر نواز ناصر صاحب چې ډېر د ځینې خلک لیدلی شوی دي چې هغه دا خبره کوي چې یاره داسې خو ډېری خبرې پکې راځي خو څوک چې د ویکسین لګولو انکاري وي نو څوک چې انکاري وي هغه خو بیا ډېر داسې جواز وګوري چې یاره په دې وجه نه دی یا د دې پر ځای زو دا کومه مثال په توګه څوک یې موږ وټامین سي ګولۍ خورو او ځینې خلک دا وایي چې موږ خو د خوراک ډېر خیال ساتو موږ خپل امیون سیستم ښه ساتو تاسو به داسې خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې آیا دا الټرنیټیو یا نور چې کوم داسې لارې اختیارول د ویکسین لګولو پر ځای آیا هغه د دې وایرس نه ژغورل شي؟ د دې کوم الټرنیټیو میډیسن چې دي یا کوم اوور د کاونټر ریمیډیز چې دي یا هربل میډیسن دي یا زموږ د دیسی ټوټکی دي یا د وایټامینز دي یقینا دا شیان هیلپفل دي فائدہ کوي لیکن کته دا تاثر به موږ نه پیدا کوو په ځین کې چې دا تا لا کورونا څخه بچاوي دا جلا شي دي وایټامین سی هم ستا ایمون سیستم در بوست کوي لیکن په هغه توګه په هغه لیول نه کوي چې ویکسینیشن ستا ایمون سیستم بوست کوي دا څنګه زنک دی دا څنګه وایټامین ډي دی دا خوري بالکل صحیح دي دا څنګه مطلب نور داسې هربل دغه دي دا ټول صحیح دي خلک نن سبا دلته په امریکا کې انټي باډي ټیسټینګ هم زیات شوی دی ځینو خلکو دا مننه نه دي چې ما په بدن کې خو انټي باډیز ډېری دي نو زه دا ویکسین ولې ولګم دا نن سبا دا رنګ خلک دي یو پرو ویکسینیشن پاپولیشن دي تاسو ته معلوم دي یو د ویکسینیشن خلاف دي نو هغه داسې کیس د خپل انټي باډیز ټیسټونه لګیا دي کوي په عدالت کې کیس روان دي چې به ما دا ټیسټینګ کړی دی په هغه کې ما امیونټیز دي دا بوست دي په ریسرچ دا ویلي دي کته سره څه ټایم زبا یو کښنی وای بالکل وای امیونټی سدا په هغه کې یو درې قسمه ده یو امیونټی سدا هغه ویکسین انډیوسډ امیونټی ده یو نیچرل امیونټی ده او یو هایبرید امیونټی ده قوت مدافعت نیچرل امیونټی څه ته وایي نیچرل امیونټی هغه ده چې تا ته کورونا وایرس وسو ته نه جوړ سوې تل نه جوړې سره به ته ټیکس ولې بیدارس ولې ستا په بدن کې هغه انټي باډیز دا وایرس خلاف راغلي اوس هم ستا دا بالکل کار کوي د نیو وایرس څخه سبا راځي تا ته بچت درکې په دې کې یو شک نشته دویمه چې دا ویکسین انډیوسډ ویکسین هغه د ویکسین دی ولګو انټي باډیز درکړي درېم هغه د هغه نیچرل امیونټي تا ته وایرس تا ته انفیکشن سویو او تا امیونټي ډیولپ کړل او په هغه بالا باندې تا ویکسین هم ولګاو ترچن دا پروف کړی دا چې هایبرید امیونټي نمبر 1 لہذا کته ته انفیکشن سوی هم بیا به هم ته لګي ویکسین ستا امیونټي بوست
او ستا چانسز دي هغه تقریبا تر 90% بالا سي ستا د پروټیکشن چې هغه تر ویکسین تر نیچرل زیات دي لہذا دا بوست کوونه تر نن سبا اهم دي تر ټولو سمدا نو پښتني غنورم ډیر را روانې دي مثال په توګه د فضل سبحان وکي یو اخیره کې پښتنه راولې غل ډاکټر صاحب وای چې دا مونږ چې دا وای دا ماسک لګو هر وخت هر محل نو مونږ خو د خپل هغه کاربن ډای اکساید ګیس چې د نو بیرته زموږ په پروت نقصان نه رسوي د دې ته یو تاسو لنډ جواب ورکړئ ماسک دغه د داسې نه دي چې هغه بالکل سیلډ ده هغه د خاطم موزي پورته موزي نو هغه ته دغه درکې دغه رنګ بیرته کوم نوې اکسیجن درکې درنه زی کچیرتا کاربن ډای اکساید زیات کېدل هغه کو ته فینټ کوي او تا بسالندېدل تا بالکل داسې بسوي وي چې بالکل به تکلیف سوي وي نه هغه باډي ځان ایڈجسټ کی اول ورڅ تکلیف وي لیکن اکسیجن سچوریشن کی یا ډیفیوژن کی هغه فرق نه راولي صحیح ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مننه ډیر زیات معلومات تاسو وړاندې کړل دا هیله لرو چې زموږ اوریدونکو لیدونکو به هم د دې نسنه زده کړه کړې وي او چې چا ویکسین نه کړی هغه باید اوس هم دا ټولي خبرې چې تاسو واورید چې اوس باید ویکسین ته لاړ شي هیله د چوي کې ډیر زیات مننه ډاکټر نواز ناصر صاحب تاسو هر مهال خبرونه کې راځي مننه ډیر مننه تاسو مو کراکلو خپل دغه وشي ضروري ټاپک دی ان شاء الله تاسو سره به ډیر مننه د خیر شش په ولري تاسو قدرمن اوریدونکو لیدونکو د وایس اف امریکا دی وابي بشین خبرونه د محل تاسو ته پښوندې بڑا وړاندې کیږي خبرونه له دوام لري را سره ملګری اوسېږي یو د ما اخلو د میورسته در سره ملګری کیږي چې خبرونه مخ وړاندې بوزو ډیوه سره اوسئ اوریدونکو لیدونکو د بي بي شيرينې خبرونه لا دوام لري هم تاسو د ډاکټر نواز ناصر خبري باوریدلې وي او هم نن د کورونا وایرس نوې قسم اومیکرون په اړه خبرې ترې کوو او بیا په خاصه توګه باندې د حامله خزو په اړه هم خبرې ترې کوو زموږ سره به د خزو د ناروغو چې کوم ماهر ډاکټر د یا ګاینکولوژیست ډاکټر رابعه کریم به د خبرونې ته هم راځي او ډاکټر رابعه کریم براته د حامله خزو په اړه تفصیل سره خبره کوي چې څنګه دا وایرس آیا د غوي لپاره څومره نقصان دی او څومره نقصان ورکوي او د دې ترڅنګ ویکسین چې د څومره مهم دی چې حامله خزو ته ولګول شي او څومره محفوظ دی دا ویکسین او بیا چې کوم ماشوم په نس باندې وي اغه لپاره دا ویکسین څومره محفوظ دی او دا ماشوم چې کله اوزيږي نو روسته چې دا مور ته کدا ویکسین شي نو هغه فائدہ بیا هغه ماشوم ته څومره راسي نو په دې به د ډاکټر رابعه کریم سره خبرې کوو ډاکټر رابعه کریم برازي او سوشي هم د عامله شزو خبرې کوو په دې ورستیو کې د دیوا خبريال عثمان خانم یو ریپورت را لېږلی چې وای یو سروې سوي دا چې په دې کې په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلی ضلعو کې دا معلومه سوي ده چې د 1.8%